د دنیا د محبت پورې مې درته خبره کوله. عیسی علیه السلام روان دی په سفر باندې. په لاره کې یو سړی مخې له ورغی. هغه سړی ورته وایي چې زه ستا سره په دې سفر کې شریک کېږم او زه د سره هم په دې سفر کې ځم. عیسی علیه السلام ورته وفرمایل چې ته زما سره مه ځه په دې سفر کې او ته ایثار شه. هغه ډېر اصرار وکړه چې نه زه ستا سره په دې سفر کې خامخا ځم. نو عیسی علیه السلام د ځان سره دغه سړی په دې سفر کې شریک. نو دواړه روان دي او د دې نه مخکې چې عیسی علیه السلام سفر شروع کاوه، نو د دې نه مخکې عیسی علیه السلام د ځان سره په شاپر کې یا په یو کپړې په یو تیلی کې یو 3 روټۍ راغستې وې. دا سفر ډېر اوږد دی. نو چې زه دا سفر کوم نو په دې سفر کې که چېرته ماته لوږه راځي نو زه به دغه روټۍ چې کوم دی دا خورم. عیسی علیه السلام روان شو، دا سړی پسې ورپسې دی. عیسی علیه السلام سره چې کوم سامانو د سفر متعلق کوم سامان هغه راغستی او دغه روټۍ دی وله هم ورکړلې او دا سړی پسې وروسته ورپسې دی. څه ځای پورې سفر وشو نو عیسی علیه السلام خو د الله تعالی پیغمبر و، هغه خو داسې زر وږی کېده نه، لوږه ورته داسې زر نه لګېدله. او دا بل سړی چې و دا خو عام سړی و، نو دا وږی شو او د سره د روټو دا شاپر ورسره دی، دا ګوتۍ ورسره ده. نو دی ولګېده او یو روټۍ یې ترې غلې راوایستله او ویې خوړه پټه. عیسی علیه السلام ته دا پته هم ونه لګېدله چې دا روټۍ زما د ملګري راواغستله او ویې خوړه. سفر کې د روان دي دواړه، یو ځای ته ورسېده. نو عیسی علیه السلام هلته کې کېناسته او د خپل ملګري ته یې وویل چې ته اوس داسې چل وکړه چې هغه شاپر کولاو کړه او په هغې کې چې کومه روټۍ مونږ ایښودې وي هغه راواله چې دغه روټۍ ما ورته وخورو. کله چې هغه تیلی کولاو کړه نو عیسی علیه السلام د ځان سره 3 روټۍ راغستې وې او دغه روټۍ چې کله هغه عیسی علیه السلام ته وړاندې کړلې، مخې ته یې کړې، نو هغه روټۍ 2 پاتې وې. عیسی علیه السلام ورته وفرمایل چې هغه 3مه روټۍ څه شوله. نو دې سړي ورته عرض وکړ چې د الله رسوله هغه 3مه روټۍ چې ده نو د هغې نه خو زه بلکل خبر نه یم. وی نه زه چې راتلم په دې کې ما 3 روټۍ ایښودې وې، اوس په دې کې 2 روټۍ دي. وی د الله په ذات مې د قسمي که زه ترې خبر یم. او قسمونه یې شروع کړه. اگر چې دا روټۍ دې سړي خوړلې وه خو عیسی علیه السلام ته دروغ ووایي چې دا روټۍ ما نه ده خوړل. عیسی علیه السلام روټۍ ته کېناست او دا ملګری ورسره هم کېناست او داسې په لاره باندې یو اوسۍ تېرېدله. عیسی علیه السلام ته الله تعالی دا معجزات ورکړي وو. معجزه وایي دې ته چې انسان د هغې نه عاجز راشي، د انسان عقل هغه خبره ونه مني. د عیسی علیه السلام د معجزاتو نه لویه معجزه دغه وه چې الله تعالی ورته دا لویه معجزه ورکړې وه چې کله به څوک مړ و دا به په هغې باندې تېرېده یا به په یو مقبره باندې تېرېده او نو ده به چاته چې یو قبر ته ده اواز وکړه چې قم باذن الله، نو د الله تعالی په حکم باندې به هغه سړی کوم چې مړ و هغه به بیا راپاڅېده. به هر حال عیسی علیه السلام یو اوسۍ ته اشاره وکړله، هغه اوسۍ راله، هغه یې ذبحه کړله، حلال یې کړه او پخه یې کړله او بیا دواړه په شریکه باندې دي وخوړه. او چې کله یې وخوړه نو عیسی علیه السلام دې سړي ته وی دا هډوکي چې کم پاتې شو دا راجمع کړه. یو ځای ته راجمع کړه او عیسی علیه السلام هغې ته حکم وکړ چې قم باذن الله، د الله تعالی په حکم باندې پاسه. د الله تعالی په حکم باندې اوسۍ پاڅېده او روانه شوه. بیا عیسی علیه السلام دې سړي ته فرمایي وایي هغه 3مه روټۍ چا خوړلې وه؟ نو دا سړی ورته وایي په هغه ذات مې دې قسم وي چې ستا دا معجزه یې راته وښوده او دا ذات مې دې قسم وي چې ستا دا معجزه یې راته وښودله خو بیا هم چې کوم دی نو دا روټۍ ما نه ده خوړل، ما تر دې معلومات نشته دی. عیسی علیه السلام د دې سړي سره روان دي. څه سفر چې مخې ته وکړو بیا کېناسته
او عیسی علیه السلام دې سړي ته ووی داسې چلو که اوس دلته کې یو څو ګیټۍ را جمع کړه او ګیټۍ را جمع کړې د هغې نه چې دی نو یو ډیری جوړ کړه بل ډیری 3 ډیرې ترې جوړ کړه. عیسی علیه السلام هغې ګټو ته حکم وکړ وی ستاسو نه دې سره زر جوړ شي. د هغه ګټو نه الله تعالی سره زر جوړ کړه. دغه 3 ډیرې دا د سرو زرو ودرېدل. عیسی علیه السلام دې سړي ته فرمایي وایي دا یو ډیری ستا شو، دا بل ډیری زما شو او دا دریم ډیری د هغه چا شو چا چې دغه درېیمه روټۍ خوړلې. نو په دغه ځای کې خو بیا دې سړي انکار نه شو کولی ځکه چې د سرو زرو ډیری ترې پاتې کېده. نو په هغه ځای کې دې سړي دا خبره ونه کړله او انکار یې ونه کړ او وی چې دغه درېیم ډیری دا زما شو او دغه درېیمه روټۍ چې کومه وه د الله تعالی په ذات مې د قسمې چې دغه درېیمه روټۍ ما خوړلې وه. عیسی علیه السلام ته ارشاد وفرمایه دغه درېیم ډیری هم ستا شو، زما دا ډیری هم ستا شو او دغه یو ډیری خو تا ګټلی دی، دغه خو ستا دی. دغه 3 واړه ډیري ستا شو خو په ما پسې نور مه راځه او دلته کې پاتې شه. عیسی علیه السلام خپل سفر شروع کړ او دغه سړی په دغه ځای کې پاتې شو. کله چې دغلته پاتې شو دا سړی نو په ده باندې 2 کسان غله راغله او چې کله پې 2 کسان غله راغله نو د غلو خو کار دی چې هغه مال اخلي، روپۍ اخلي د انسان نه. نو دا سړی ورته وایي داسې چل وکئ تاسو چې دغه د سرو زرو دا یو ډیری ستا شو، دا یو د دې بل ملګري شو او دا یو زما دی، دا به زه ویسمه، د روپو سم کار دی، د مال سم کار دی، دغه سره زر زه در کوم او زما نه خلاص شئ. نو هغه سره زر یې وله ورکړه او د هغه سړي نه هغه غله خلاص شو. چې کله یې وله سره زر ورکړه د هغې نه بعد دی دا غله ورته اوس وایي چې داسې چل وکړو چې دا سره زر خو ډېر زیات دي، دا مونږ وړی نه شو، خو د دې دپاره طریقه دا ده چې اوس خو به دا په یو ځای باندې وړو او مونږ وږي یو، څه روټۍ پکار ده چې روټۍ وخورو. نو هغه ملګری په سلا باندې ولېږه او د سرو زرو څه ګیټکي راواغسته، هغه یې وله ورکړه چې ته لاړ شه بازار ته، د بازار نه دغه سره زر وې سال ته خرڅ کړه او په دغې باندې څه روټۍ راوړه، یو ځای به وخورو، ماړه به شو، بیا به ځو یو ځای به دا سره زر ویسو. هغه بازار ته چې کله لاړ نو دوی دا مشوره وکړه چې کله دی واپس راځي نو مونږ به ورته ووایو چې تا ډېر وخت تېر کړ. هغه به وایي چې یاره هلته کې ما دوکاندار ته ویلو روټۍ یې پخوله، سالن یې برابراو. نو مونږ به ورته وایو چې هم ناوخته راغلی هم قیسې کوې، راباندې به پې کوو، وبې مړ به یې کوو، نو دا درېیم ډیری به مونږ ته پاتې شي. او دا کوم سړی چې تللی دی په روټۍ پسې ده دا په زړه کې دا فیصله وکړه چې په روټۍ کې به دیو ته زه زهر واچوم او دیو به دا زهر وخوري. دا پکې دا 2 کم خللان راله چې اوس زما سره زر چې کوم دی هغه به زما نه دا اخلي، زما مال دی، زما سره زر دی، عیسی علیه السلام ما ته راکړلي او اوس به دیو زما نه اخلي. دا روټۍ به دې وخوري مړه به شي، دا 3 واړه ډیري چې دي دا به زه ویسم. اتفاق ته ګورئ تاسو چې کله دی لاړ او بیا واپس راغی نو څنګه چې دیو مشوره کړې وه د هغې مشورې مطابق درته ویل لکه ته ناوخته رالې وی جی هلته کې خو دا سره زر ما خرڅ کړو، د هغې نه بعد هغه هوټل والا روټۍ تیاروله بیا یې بندوله، مال یې راکړه، نو په دې باندې ناوخته شو، یم ناوخته رالې یم قیسې کې راباندې پې کړه، هغه سړی په هغه ځای کې مړ کړه. دا 2 سیبان ولګېده او روټۍ نه یې خپې راتاو کړې وو. 2 سیبانو هغه روټۍ وخوړه او چې کله یې وخوړه نو په هغې کې خو زهر و. نو 3 کسان چې کوم دی هغه غځېدلي خپې پراته و او د دنیا دغه سره زر چې کوم دی دا په ځای باندې ولاړ و. عیسی علیه السلام بیا په دغه لار باندې راتېرېده، بیا یې ویې ګوره سره زر چې کوم دی دنیا دغه شان پاتې شوله او سړي چې کوم دی هغه غځېدلي خپې پراته دي. نو د دنیا محبت هغه به زړه ته کوزې نه، صرف دومره به یې ساتې چې ستا د دنیا معاملات په هغې باندې وچلېږي. یو سړی وایي که نه شاعر وایي حال دنیا را به پرسیدم من از فرزانه، حال دنیا
را به پرسې دم منز فرزانه. د هوښیار سړي نه مې د دنیا په حوالې سره تپوس وکړ چې دنیا څه شی دی. نو هغه راته وایي چې گفت یا قابس یا بادس یا افسانه. دنیا خو یا یو خوب لیدلی، یا چې کوم دی دا یو افسانه ده، او یا یو تشه هوا چې لیدلی. نو د دنیا مثال چې کوم دی هغه د دغه سرو دی، هغه پاتې کېدونکی څیز دی. زمونږ اصل زندگی چې کومه ده هغه د آخرت زندگی ده. الله تعالی دنیا ته مونږ د خپل آخرت دپاره رالیږلي چې تاسو د آخرت دپاره تیاری وکئ په دنیا کې. نو د دنیا کې زمونږ به مقصد دی چې مونږ په دنیا کې داسې زندگی تیره کړو چې هغه سبا د قیامت په ورځ باندې په آخرت کې زما او ستا د بخښنې ذریعه وګرځي.